تاسو ته چې کوم دی د مانځه په فضایلو کې لږه خبره وکړو، ځکه چې نن امت ته دا پته نشته چې مونځ الله پاک په مانځه باندې څه ورکوي، د مانځه څه چې کوم دی مقصد دی او د مانځه چې کوم دی څه فضیلت دی. د دې وجې نه چې کوم دی نن امت د دې نه بالکل ناشنا دی. نو نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، د الله د نبی چې کوم دی ارشاد مبارک دی چې الله جل شانه ما ته وفرمایل چې ای زما نبی یا محمد صلی الله علیه وسلم، ما ستا په امت باندې 5 منځونه فرض کړي دي او دا مې د ځان سره وعده کړی دی چې څوک د دې 5 منځونو اهتمام کوي په خپل وخت کې د ادا کولو، نو دا کس په په خپل ذمہوارۍ جنت کې داخلوم، او څوک چې د دې 5 منځونو اهتمام نه کوي نو د هغه په ما باندې هېڅ ذمہواري نشته، خوا عذاب ورکوم یا بخښنه کوم. دغه شان چې کوم دی الله رب العزت په قرآن کې فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، الله و یقینا دا مونځ چې کوم دی دا انسان منع کوي د فحشو نه او د نارواو نه، د ناشایسته خبرو نه انسان چې دی منع کوي. د الله د نبی چې کوم دی په مجلس کې یو چا عرض وکړو یا د الله رسوله پلان کې چې کوم دی د شپې مونځ کوي او چې سحر شي نو غلا کوي، نبی علیه السلام وایي زر ده چې د مونځ به د غلا نه منع کړي. د تمامو نارواو نه چې کوم دی توبه ایستل د هغې نه ځان ساتل مشکل هم دي او ډېره چې کوم دی ګرانه خبره ده، هر یو ګناه پرېښودل او د مانځه په ذریعې سره الله تعالی انسان د ګناهونو نه بچ کوي. په دې کې الله رب العزت دا تعصیر او دا خاصیت یې ښودی دی چې اسانه هم ده او مشکلات پکې هم نشته او ډېر زر چې د انسان چې کوم دی د ګناه نه دی چې دی بچ کېږي. کله چې انسان په اخلاص سره د الله د رضا دپاره مونځ کوي او دی چې کوم دی ښکلی مونځ کوي، ښکلی اودس کوي د مسواک سره، او مونځ هم ښه ښکلی په دهان توجه سره کوي، په مونځ کې الله رب العزت دا تاثیر او دا اثر یې ښودی دی چې د دا مونځ به دی د هر قسم نارواو نه، د هر قسم چې کوم دی د ګناهونو نه به دی منع کړي. د دې وجې نه چې کوم دی زما عزتمندو نن بعضې خلک وایي پلان کې مونځ هم کوي او ګناه هم کوي، د هغې اصل وجه دا ده چې زمونږ اول اودس صحیح نه او بیا د هغې نه پس زمونږ مونځ هم صحیح نه. په مونځ کې چې کوم دی هغه دهان، هغه توجه، هغه یقین، هغه اخلاص، الله طرف ته چې کوم دی رجوع، خشوع خضوع چې په داسې طریقې سره مونځ شو، دغه مونځ دی چې الله رب العزت په قرآن کې وایي چې داسې انسان د ناروا د پاشۍ نه او د هر ناروا کار نه چې کوم دی انسان منع کوي دا مونځ، خو چې مونځ داسې شي. نو نن زما عزتمندو چې کوم دی امت مونځ کوي هم خو د خپل مونځ نه ناخبره دی. د هغې خلکو په باره کې هم الله فرمایي هلاکت دی د هغې خلکو دپاره چې څوک د خپلو مونځونو نه ناخبره دي. سورت ماعون کې الله فرمایي هلاکت دی د هغې خلکو دپاره چې کم خلک د خپلو مونځونو نه خبره دي، مونځ کوي خو پته ورته نشته. څو رکاته مې وکړل، چاته ولاړ یم، زه د چا په مخ کې ولاړ یم، دا سجده زو چاته کوم، دا رکوع چاته کوم، دا مونځ اورم دا څنګه دی، په هغې باندې زمونږ توجه نشته، په هغې باندې زمونږ خیال نشته، د حضور د طریقې نه خلاف زمونږ مونځونه دي. رکوع صحیح نه ده، که رکوع صحیح جو قیام صحیح نه دی، که قیام صحیح جو سجده صحیح نه ده، که سجده صحیح جو جلسه صحیح نه ده، که جلسه قوما رکوع اتحیات زم صحیح مونځ ټیک نه دی. دغه شان زما عزتمندو چې کوم دی مونځ خپل جوړول غواړي، په دې خپل مونځ باندې محنت کول غواړي، دا مونځ د حضور په طریقه باندې راویستل غواړي. الله دې مال او تاسو له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.